बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम तासो कोरबा मोहम्मद हुज़ैफ़ा तासो गोरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम नन सबा प PTV नेशनल पे खबर बांधे ग्रानो कतुन को नन बमुंग खबर अतरे कऊ द जस्टिस सिस्टम के फ़ीमेल नुमाइंदगी हवाले सरा सुमरा पकारा दा दे मेरिट्स चदी डिमेरिट्स चदी ज़बखपल मिलमानो तासो सरा बतारुफ हुकमा मुंग सरा मौजूद दी एडवोकेट हाई कोर्ट खुशनूद ज़करुल्लाह मैडम तासो तो हरकले वायु प्रोग्राम के दूसरा मुंग सरा मौजूद दी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सबीहा इकबाल मैडम तासो तब हरकले वायु प्रोग्राम के खुशनूद मैडम तासो ना शुरू कहूँ द फीमेल्स नुमाइंदगी वेले ज़रूरी द जस्टिस सिस्टम के जस्टिस सिस्टम के दा से दा चे زمونږ کانسټیټیوشن اف پاکستان دا وایي چې ګینه زنانو ته به ایکوال اپورچونټیز ورکړي کیږي او دا څه شو بل دا چې سوشلی هم دا ډیره ضروری ده زنانه د زنانو په ستونزو باندې ډیر زیاتې پوهیږي نو کومه د زنانو وکیلانو صاحبانو خبرو کو کومه پروسیکیوشن کی وکړو کومه د پولیس ډپارټمنټ کې وکړو کومه ججانو صاحبانو ذکر وکړو نو هغه کې دا سده چې زنانه یو فور ایگزامپل یو لایر تراشي نو هغه خپل هغه چې دین خپل شخړې هغه ته ډیره په اسانه باندې او په هغه باندې ویل شي کنه بل دا چې دا غي انډرستانډینګ ډیر ټیک برابرې دي شي او دا هغه چې کوم هغه ته سپاکار دي دا هغه سره ریکوایرمنت دي هغه همدغه شانتي کومه پولیس ډپارټمنټ کې وګورو نو که زنانه زی پولیس ډپارټمنټ ته یو SHO لورزي دا شانتي کې نور څه نو خپل کمپلینټس خپل هغه ډیر په اسانه باندې هغه فایل کولو کې څه هرډلز وته نیوي دغه شانتي کې عدالتونو کې زموږ ججانې صاحبانی دي نو هغه ناس ماحول داسې جوړ دی چې اخزه یره نه فیل کوي که زنانو په کانټیسټ کې زه خبره کوم کنه نو هغه به یره نه فیل کوي اوس کومه د GBV سروایور یو خبر وکړو چې داسې ډیره سنسټیو خبر راځي په عدالت کې د ایویډنس ریکارډ کولو په دوران کې نو هغه ته به داسې شرم نه محسوسیږي ځکه چې الته پروسیکیوشن کې فیمیلز دي پبلک پروسیکیوټر د هغه ته چې هغه خپل هغه وی بیان ریکارډ کوي نو هغه ته بس شرم نه فیل کیږي ادروایز چې دا کوم خبره چې نو هغه د کور خبري کې هغه مونږ فیملی کیس وګورو هغه مونږ کریمینل میټرز وګورو نو دغه د پاره زویم چې جسټس سېکټر کې چې دا کوم ما ذکر وکړو که پولیس ته که ججان صاحبان دي که وکیلان صاحبان دي نو هغه کې د زنانو نمائندګي د دې لپاره ډیره زیاته ضروری ده میډم تاسو د پولیس خبره وکړه پولیس سټیشن خبره وکړه دا ضروری نه دی داسې چې فیمیلز د لپاره بیل پولیس سټیشن زی شته او که داسې نه ده که چېرته نی نو ومن ډیسک شته اوس خو کافي زموږ په پولیس سټیشنو کې وومن ډیسکس هغه شوي دي اسټابلیش شوي دي او هغه ډیسکس باندې فیمیل هغې ته فیسیلیټیټرز ناست دي چې د دې کمپلینټس روزنامچه وغیره سوي نو د هغې ریډرسل دپاره هغې موجود وي صاحبه میډم سبیحه میډم تاسو ته به راځمه دا چې وومن تھاڼې وي وومن پولیس سټیشنز وي تاسو ته داسې څه کیس راغلی دی چې فیمیل وایي چې زه تھاڼې ته تللی یم او ما ته هلته FIR زمانه کولو یا ما ته هلته کې مشکلات و داسې معتدد وار لکه ډېر ځل خلک داسې راغلي دي فیمیل چې هغه وایي مونږ تاڼۍ ته لاړ شو نو مونږ ته هغه ریډرس کېږي نه زمونږ چې کوم هغه وي FIR نه کېږي یا روزنامچه نه کېږي نو مونږ بیا تھرو چې کوم د هغې پراپر چینل دی بیا هغې باندې اپلیکیشنز هم کړي دي مطلب CCPO ته اور مختلف چې کوم هائی اپس دي د هغې ته مو اپلیکیشن کړي دي اور د هغې ځینه ریډرس شوی دی اور راځي اکثر خواتین راځي چې زمونږ هلته کې غ نشته دی یا زمونږ فیسیلیټي نشته دی یا زمونږ اوري نه یا مونږ ته ګنټو انتظار باندې کینولي او مونږ ته لکه څه ریمیډي نه راکوي زمونږ چې کوم کمپلینټ دی هغه نه رجسټر کیږي تو دې کې خو میډم پکار دا دی چې فیمیلز نمائندګي ذات شي پولیس تھانوں کې بالکل تو دې دپاره حکومت ته څه کول پکار دي چې هغه نمائندګي چې دا فیمیلز والا جوډیشري کې پروسیکیوشن کې او پولیس کې ذات شي ویلې چې فیمیل کله عدالت ته ځي یا پولیس سټیشن ته ځي یا چیرته هم ځي هغه ته اب ذات کمفرټیبلی چې فیمیل هغه خبرې اوري که نه دې حوالې سره تاسو څه انیشیټیوز کو وکیلان او حکومت ته څه پکار دي
اول خدا دی چې حکومت ته دا پکار دی چې کوم کوټا سیستم دی هغه کې ریشیو زیات کی مطلب سم چې مختص دی هغه کم دی ډیر کم دی. اوس حالات داسې دي کنه چې فیمیل زیات روزي هغه وجه مختلف ده سوشل هم ده اکنامیکل هم ده هغه وجوهات دي چې فیمیل روزي او هغه مختلف سیکټر کې راځي. پهله به تاسو قتل پتاړو کې به یو نیم کانسټیبل وا اوس اس ایچ او پورې خزي راغله. نو حکومت ته خدا پکار دی چې کوم هم سیټ دا فیمیل سیټ چې دی هغه زیات کی دی مختص کړي دی کوټاز او هغه کې ډیر کم غکړي چا کې درې مدا چا کې لسم مطلب 10% چا کې 33% دا. نو دا زیاتول ځکه پکار دی چې تقریبا فیمیل خود کفیل شوي زموږ معاشرتي داسې یو غ جوړ شو چې اوس فیمیل خپله انډیپینډنټ شوي چې کوم زموږ نمایندګي به هم زیاته شي او چې کوم فیمیل راځي د کوم کمپلین وي فار ایگزامپل پولیس ته راځي نو اکثر داسې صورتحال وي چې یو کانسټیبل یا یو ایس آی ناسته وي او بیا چې دی هغې په دمه رش وي چې نور فیمیل ګنټو انتظار کوي په ګنټو انتظار کوي. نو دې دپاره پکار دی چې دا چې زیات وي نو موږ به زیات فیمیل فیسیلیټیټ کولی شو. داسې چې دی جوډیشري کې خو ماشاءالله اوس کافی ججز هم راغلی اور چې کوم فیمیل ریلیټډ ایشوز دي جیسے فیملی ایشو دي هغې کې کافی هغه دی اور زموږ چې جوډیشل سسټم دی هغې کې نور هم انکریز کیږي ومن نمائندگی اور پروسیکیوشن کې کیږي پروسیکیوټر کې کوټه کمه ده آلتو لیکن شته دی. نو چې کوم فیمیل راځي هغه بهتر طور پر فیسیلیټیټ کیږي هرته. نو مونږ خو داسې دی چې مختلف فورمز باندې دا خبر اوچته کړې ده چې کوم هم ډپارټمنټ دی هغې کې دا فیمیل کوټه چې دی اسیوا کړی شي او هغې متعلق مختلف خلکو سره مونږ خبرې کړې دي مطلب چې کوم هائی اپس دی کې انوالو دي منسټر لیولز باندې مونږ ورته دا خبره کړې ده چې اوس دا سسټم نه دی پکار ځکه چې تقریبا زیات فیمیل راوته اوس تقریبا هر کور کې فیمیل راځي اور هغه صرف کوي قوم هم صرف کوي او ځان دپاره فاینانشل ایفرټس د هغې زیات شول. نو دا سیستم زیاتول پکار دی. صحیح ده. خوشنود میډم تاسو ته به راځم د جسټس انسټیټیوشنز کې د فیمیلز چې هغوی ته څه مشکلات دي چې آ راځي ایز کمپیر ټو مین اور دا به څرنګه ریموو کوو؟ زمونږ کوم بیسک هغه چې دی زمونږ چې کوم ټریډیشنل بیریرز دي هغه دي مطلب دا چې کور کې پلار او ورور الاوډ کی چې دا د لاړه شي کوئی ایجوکیشن ته بیا د راشي دلته د کمیشن کوالیفای کی یا د هغه کی وکیلان صاحبان زموږ د بار کونسل ټیسټ انټرویو کوالیفای کی نو هغه خو وشي پلار او خو لکه نور داسې هغه وی بیریرز پکې راشي مطلب تر ماما به وي چې نه دا به اوس کچرو ته ځي دا به کار کوي. نو انیشلی خو داسې ده چې کله ایل ایل بي ډګري واخلي نو دی به بیا دغه وکړي لایسنس به واخلي بار کونسل نه د هغې نه پس بیا د هغې هغه ده 2 کاله تجربه په ایز ا لایر به دی وکړي بیا به د هغې نه پس دوی کمیشن کوالیفای کوي دا پروسیکیوټرز ته پبلک پروسیکیوټرز ته او ججز ټولو ته دا هغه دی که نه کنډیشنز دي. نو دا زمونږ بیسیکلی چې دي نو مونږ خو به اخلو د کچرو کې د سټارټ به هلته نه اخلو که نه نو چې هلته مونږ الاوډ نه یو نو مونږ به بیا څنګه په پروسیکیوشن ډپارټمنټ کې به سرف کوو مونږ به بیا څنګه په ایز ا سیول جج یا میجسټریټ سرف کوو. نو دا زمونږ ټول انیشل هغه دي. بیا دا ده چې حل دا ده چې زمونږ رویې اول خو دا رویې بدلول پکار دي که نه چې مونږ یو جینۍ دونه هغه کړه انکریج کړه چې ته لاړه شه او هغه تعلیم هایر ایجوکیشن ته لاړه د هغې نه پس بیا رویې داسې بدلول پکار دي چې مطلب دا دی چې ایکولیټي پکار ده که نه زوی او لور کې فرق نه دی پکار چې ستا زوی هر چېرته تللی شي نو بیا لور دی ولې نه شي تللی دونه کانفیډنس وله ورکړه او دومره پې اعتماد وکړه چې هغه لاړه شي او هغه هلته ښه کولی شي صرف کولی شي لکه تاسو وګورئ زمونږ په کې پی کې په پاکستان کې د ټولو نه فسټ صوبه ده چې د ټولو نه زیات ججز دي پکې
دا زموږ دپاره یو د فخر خبره ده. ای ډي جیز او سیول ججز چې دي نو په پاکستان کې د ټولو نه زیات نمبر کې دلته موجود دي. نو مطلب دی چې دونه موږ ښه سرف کولی شو نو موږ لږ اعتماد پکار دی او هغه ډېره زیاته ده صلاحیتونه شته. زموږ په فیمیلز کې ډېر زیات صلاحیتونه شته. میډم زه چې تاسو خبره اپرچونیټیز پکار دي. میډم زه چې تاسو خبره نه پوه شم دا دی چې لیک اف اویرنس دی. فیملیز ته لیک اف اویرنس دی ولیا کار ته نه پرېږدي. تو لیک اف اویرنس دپاره میډم موږ څه کولی شو؟ لیک اف اویرنس هم دی او بله دا خبره ده چې توړه لږ چې دی حکومت د ایجوکیشنل سیکټر کې چې کار وکړي په دې حوالې سره چې کوم دا بیلنس ساتل دي په لور او زوی کې د دې د ایجوکیشن سیکټر کې داسې دي سلیبس هغه جوړ کړي چې زمونږ چې کوم دا نور زمونږ ماشومان را روان دي چې ان فیوچر دي داسې نه کوي چې لور ته به وایي چې ته به قدم نه کېدی ته به پرده کې ته به چې کوم میل ډومینیټډ کوم جابس دي مطلب لایر شو ډاکټر شو دې ته به نه ځې صرف ټیچنګ خوښوي. مونږ ډېرې داسې کورنۍ دي چې صرف ټیچنګ خوښوي که فیمیل جاب کوي نو ټیچنګ به کوي این علاوه به نه کوي. نو دا شیز چې دي مونږ به د بنیادي غنه شروع کوو. بنیاد څه دی زمونږ چې کوم زمونږ ایجوکیشنل ادارې دي دې نه به شروع کوو. زمونږ سلیبس دی دې نه به شروع کوو. بیا خبره دا ده چې سمه د دې حکومتي سطح پورې او چې کوم نان ګورنمنٹ ادارې دي هغې چې سمه کولی شي دا اویرنس راولي چې څنګه الله تعالی چې سمه صلاحیت سړو ته ورکړی د صلاحیت د ښځو هم دی او هغې نه زیات مضبوط ځان ثابت کړی دی. دا اویرنس کې په دیهاتي سطح باندې هم داسې لکه د زموږ چې کوم سیټي نه لرې علاقې دي په دې سطح باندې دا کور په کور دا اویرنس وشي او داسې اگزامپل سیټ کړی شي. مطلب چې کوم کامیاب خواتین دي سپیشلی هغې اگزامپل جوړ کړی شي یا هغې ورکې انوالو کړی شي هغه کور په کور وګرځي. ځکه چې زموږ معاشرې کې لکه ټولو ته پته ده چې کله یو ښځه پړې لیکې نه وي لکه ایجوکیشن یې نه وي نو هغه چې کله ویډو شي هغې ته څه پرابلم وي خپل بچي ساتل. ظاهري خبره ده دا سوسایټي داسې ده چې هر کس چې دي سپورټیو نه دی ټوورډ چې کوم ویډو ده او د خورې وي یا چاهې څوک هم وي هغې سپورټیو نه نو هغې ته څه مشکلات وي. نو مونږ به اله دا چینج راوستی شو چې ایجوکیشنل سطح باندې او پلس حکومت کور په کور داسې اویرنس وکړي چې کوم کسان دي کوم داسې ایریاز دي چې کوم کې دا انکریجمنټ نشته د فیمیل ایجوکیشن او فیمیل چې دي پروفیشن هر پروفیشن اډاپټ کولو دې باندې لږ اویرنس پکار دی. میډم داسې څه ریکروټمنټ پالیسیز مونږ ته پکار دي چې مونږ انټروډیوس کړو چې پولیسینګ کې جوډیشل رولز کې پروسیکیوشن کې ذات نه ذات فیمیل ریپرزنټیشن وشي؟ هغې خو یو بنیادي وجه خو ما پهله وویله چې تاسو به کوټه سیسټم زیاتوئ. کوټه سیسټم چې زیات شي نو ډېر فیمیل به راځي. باقي چې کومه اداره ده هغې ته به تاسو سیف انوایرمنټ به ورکوئ. لکه داسې انوایرمنټ به ورکوئ چې کوم فیمیل چې دي هغې هیسیټیټ کوي نه یو پروفیشن اډاپټ کولی. مونږ که یو مثال والو د پولیس محکمې نن یو څو کاله پهله داسې امپریشن و چې بی دا داسې دی لکه ته یو مطلب غلط اداره چوز کوې سپیشلی په فیمیل دپاره یادوم. خو اوس که مونږ ویلی شو نو انکریجمنټ هم شته جینکۍ ورته راځي نو هغه چې تاسو انوایرمنټ سیف کوئ زمونږ چې کوم قوانین جوړ دي سپیشلی هراسمنټ هغه تاسو سټرینتن کوئ. مطلب هغه داسې سټرینتن کوئ چې هغې کې که څه لیکونه وي نو هغه تاسو فلفل کوئ تھرو امینډمنټ وغیره چې دا خواتین که سفر کیږي نو هلته کې چې کوم کلپرټ دي چې کوم دا هراسمنټ وغیره کوي هغې ته سخت نه سخت سزا او دا شیزونه چې دي ډسکریج کیږي دا هراسمنټ چې څو پورې تاسو ټولې ادارې هراسمنټ نه سیف کړي نه وي هراسمنټ نه سیف کړي نه نو هغې پورې به انکریجمنټ نه راځي. دا ادارې دا قانونونه مضبوط تول پکار دي تھرو امینډمنټ په دې باندې چې تاسو کله ادارې سیف کوئ نو خلک به خپله بچي چې کومې دي خپلې دا به رالیږي دې محکمو ته او شوق سره به رالیږي. ځکه چې هره جینۍ چې دي غواړي دا چې مونږ ایجوکیشن ته حاصل کو. زه به خپل اگزامپل ورکړم چې زه لایر جوړېدم زما فادر اپوز کو لیکن زه بیا جوړه شوم لایر راغلم بیا هغې خپله اپریشیټ کول زما ایفرټس چې بی او تا صحیح پروفیشن کړی نو چې څو پورې انوایرمنټ سیف نه او زمونږ د خلکو ذهن نه
یو دا خبره غشي چې دا اداره ښه ده او دا ښه نه ده فیمیل لپاره او دا به څنګه صفا کېږي د دې ځای چې تاسو دا ادارې سیف کوئ دا قانون داسې جوړ کړئ چې کوم هم داسې وي چې انوایرمنټ خرابوي انوایرمنټ کې مسلې جوړوي فیمیل ته هغې ته سخت نه سخت سزا ملاو شي نو هله به دا چینج راځي. خوشنود میډم تاسو د برازمه میډم هراسمنټ خبره جی وکړه جی دا انویسټیګیټیو ټیمز چې اوس نن سبا پکې فیمیلز هم ډېر زیات دي تو دا څه پوزیټیو چینج پکې راغلو چې فیمیلز پکې انډکټ شو انویسټیګیشن ټیمز کې خبره داسې ده چې څومره د فیمیل انډکشن په سټاف کې زیاتیږي په امپلایمنټ کې زیاتیږي نو همدغه شان دی کې پرابلمز هم کافي زیات شو هراسمنټ کیسز شو نو انویسټیګیشن ټیمز که تاسو دغه د پولیس ډپارټمنټ یا داسې وګورئ که نه نو یې کې خو زیات په کار ځکه دي چې کله فیمیل اورینټډ کم کرایمز کمیټ کیږي فیمیلز پکې انوالوډ وي هغې کې بیا ضروري ده او بل دا چې انویسټیګیشن د ډي ایس پي رینک نه کم نه دی پکار اوس داسې ده چې موږ سره انویسټیګیشن ټیم کې یا موږ سره دومره زیات سټاف شته که موږ صرف د پېښور خبره به نه کوو که موږ ریکروټمنټ او دا موږ د ویمن ډیسک او دا هر څه خبره وکړه که نه چې زموږ ډپارټمنټ چې دی ویمن اورینټډ دي یا پکې دونه امپلایډ خواتین شته که نشته نو که مونږ وګورو چې مونږ ایریا سپیسیفیک یو زمونږ فوکس په پېښور باندې ډېر زیات دی پېښور کې مونږ ته داسې نه فیل کیږي میل فیمیل دا ډفرنس آلموسټ چې دی نو هغه ډېر حده پورې کور شوی دی مونږ چې ریموټ ایریاز ته لاړ شو هلته ډېر زیات دي دا شیزونه لکه هلته کې فوکس کول پکار دي په وومن ډیسکس باندې فوکس کول پکار دي ځکه چې کمپلینټس هلته راځي بیا تاسو د انویسټیګیشن خبر وکړه چې هلته دا شانتې کې مونږ سره سټاف شته چې هغه انویسټیګیشن کې فیمیلز هغه کولی شي پارټیسیپیټ کولی شي یا پکې دونه قابلان شته چې وکړي شي میډم د خبر وکړه د هراسمنټ کمیټي که تاسو انویسټیګیشن هغې کانټیسټ کې وګورئ هراسمنټ کمیټیز نو هغې کې داسې ده چې دا منډیټري ده چې د هر ډپارټمنټ کې به یو هراسمنټ کمیټي وي او د هغه هراسمنټ کمیټي چې وي نو هغه به یو ممبر به پکې اټلیسټ فیمیل وي اوس که ډپارټمنټ کې فیمیلز نشته په کار خو ده چې هر ډپارټمنټ کې د فیمیلز وي کوټه چې ده نو کوټه داسې نه ده چې صرف پولیس کې شوه ججز کې شوه پروسیکیوشن کې شوه هر ډپارټمنټ کې فیمیلز په کار دي تو میډم دا سیګریګیشن ختمول پکار دي چې دا دلته به دا میل اورینټډ ده دلته به صرف میلز وي هر ځای کې چې ریکروټمنټ کیږي چې فیمیل کوټه پکې کېښودل کیږي لکه اوس زه تاسو ته یو بل هغه درکړم چې تاسو که وګورئ زمونږ دغه چې دی تحصیل میونسپل چې کوم دي که نه نو هغې کې هم تاسو وګورئ نو ایون هغه سویپرز هم کوټه وي د فیمیل چې دونه نه چې یو فیمیل په روډ باندې جارو والی شي نو هغه خو بیا هر ډپارټمنټ کې ولې کار نشو کولی دغه د ټولو نه غټه خبره ده که نه نو میډم هم دا خبره وکړه چې فیمیل ځان ثابت کړی دی چې داسې په یو فیلډ کې هم نه ده چې جهاز الوزولی شي نو بیا په بل څه خو دا نه ګران کار نه دی ناممکنه نه ده بالکل میډم تاسو د فیمیل کوټې خبره وکړله پاکستان کې فیمیلز زیات دي ایز کمپیئر ټو میلز 52% فیمیلز دي 48% میلز دي تو دا پکار نه ده چې فیمیل اور میل کوټه 50-50 شي همدا خبره مونږ تاسو ته پریویسلی هم کړه چې دا کوټه سیسټم چې دی دا چې کوم دی بعض اوقات 33 کړی دا او بعضې کې 20 دا 25 دا 10 دا چینج کوي دا ځکه چې اوس فیمیل برابر راځي لکه اگر یو کور کې څلور فیمیل دي څلور واړه په جواب دي یو کور کې 15 فیمیل دي 15 واړه په جواب دي نو دا 50% کول پکار ده زه تاسو سره په دې خبرې اګري کوم چې دا کول پکار ده او دا زموږ ډیمانډ هم دی چې بس اوس هغه ډسکریمنیشن ختم کوي تاسو چې فیمیل به کم کوټه کې خویل شول لکه 33% او میل به زیات میل لپاره به زیاته ځای نو اوس دا 50-50 کول پکار ده مگر خیر میډم فیمیلز چې آخو مونږ سره اوپن میرټ کې هم کمپیټ کوي فیمیلز ته سپیشل بیل کوټه کېږدلی لکه میلز دپاره آ کوټه نه وي که نه لیټس سے 33% 20% 30% آخو اوپن میرټ کې هم کمپیټ کوي اور تاسو چې نن سبا وګورو سی ایس ایس کې پی ایم ایس کې ټاپ 10 ټاپ 20 فیمیلز دي هلکان بیا هغه نه پس راځي تو دا کوټه چې هغوی ته ورکړې ده دا الریډي یو ایډوانټیج مونږ ورته نه ده ورکړې فیمیلز ته
اصل کې دا کوټا سیستم خدا دا چې دا فیمیل انکریج کول دي چې هغې راځي اور هر ډپارټمنټ کې فیمیل ضروریم دي. زه دا وایم چې ایډوانسز دا د هغه دپاره ورکړی شوې ده، لیکن دا چې دي که نه لکه مونږ به اکویلیټي تب غږ کوو چې مونږ ته 50% راکړی شي، ځکه چې زمونږ فیمیل به نسبت میل زیات انټرسټ وي، مطلب میل چې دي زیاتر چې دي بزنس سایډ تم ځي. ټیک شوه، زمونږ فیمیل چې دی سیکیور فیل کوي په جابس کې، په جاب کې زیات سیکیور فیل کوي. نو مونږ دپاره دا ضروري ده چې مونږ فیمیل چې دي هغې کوټه زیاته وي، نو هغه به ریپرزنټیشن به زیات وي، او چې سمه د فیمیل ریپرزنټیشن زیات شي په ډپارټمنټ کې، نو اوس هم که تاسو ټول ډپارټمنټ وګورئ، تاسو ته به 10 نه پس یو فیمیل ملاویږي، 10 به میل امپلوی وي، یو به فیمیل وي. ټیک شوه، داسې بینکس ته لاړ شئ، هلته هم دا حساب دی. نو چې زیات شي ایکول بیسز باندې شي، نو عموماً چې دي که نه په اوپن میرټس کې هغه دمه سکسسفل نه وي. ظاهري خبره ده میل تعداد زیات دی، میل زیات پارټیسپیټ کوي، فیمیل کم راځي. اور یو بله خبره هم دله کوم، زمونږ ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې بیسټ ایجوکیشن انسټیټیوټ وي هغې کې میل داخل کی، اور چې کومه لور وي خور وي هغه په ګورنمنټ سیکټر کې وساتي، یا چې کوم نږدې سکول وي چاہے هغه دمه کوالټي سکول هم نه نو یې کې داخل شي. نو هغې چې څنګه براټ اپ کېږي که نه، نو هغې د وجه د هغې ذهني صلاحیت بنسبت کم راځي د میل نه. زه خو ډېر خلک دا وایي چې نه ایکول وي، خو زه خو دې خبرې سره اګري کوم چې میل لږ ذهني صلاحیت د فیمیل نه زیات هم وي. بیا هغې ته ښه ایجوکیشنل انسټیټیوشن هم ملاو شي، نو هغې د وجه هم شي. نو چې کوم فیمیل دی هغه آلریډي هغه شي. اور فیمیل دا ده چې فیمیل چې دی کور ریسپانسبلیټیز هم وي پې، لکه چې عام زموږ فیمیل دی هغې مور سره مدد کوي، نو هغې د وجه لږ ایجوکیشنل لحاظ سره هغې شاته پاتې شي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې هغې ایکولی په فیمیل کې ځان سره کمپټیشن وکړي. صحیح دی. خوشنود میډم، تاسو ته به راځم. میډم وویل چې فیمیلز ښه سکولونو کې مور پلار نه اچوي، او چې ماشومان دي الګ چې دی اچوي، دې حوالې سره څه اویرنس پکار دی چې دا اکویلیټي راشي؟ دا زمونږ خو دا ډیلیما ده که نه، لکه ښه خوراک زوی ته کېده او چې کوم هغه دی ایوریج دی یا هغه دی ناخوښه دی نو هغه لور ته کېده. دا خو موسټلی زمونږ په فیملیز کې دا مسله شته. همدغه شان دی کې ایجوکیشن کې لکه دا ډسکریمینیشن شته که نه چې دی، نو د دې لپاره داسې ده چې مور پلار ته دغه هغه پکار دی اویرنس همدا ده چې دواړه هم یو شانتې کې دي، یو کیپیبلیټیز یو شانتې دي. تاسو د دوی یو شانتې براټ اپ وکړئ چې زمونږ په دې دغه په پرمختګ کې زمونږ د قوم په هغه کې چې دی نو دوی ښه رول ادا کړي. ادروایز که دا حصې ده نو بس بیا مونږ کوټو پسې ګرځو چې دا ډفرنس ختم شو د سټارټ نه، نو بیا به زمونږ کوټا سیسټم چې څنګه زمونږ مخکینی ډسکشن کې وشو چې تاسو ویل چې کوټه ولې ضروري ده یا ډسکریمینیشن دی، داسې نه ده. د هغه ټایم کې چې دی نو دوی ته ډېر کم وکتلی شي. ډسکریمینیشن خو شته، دا خو مونږ منو که نه، لکه ضروري نه چې هر فیملي کې شته. اوس خو ډېر ښه داسې فیملیز راغلي دي چې یو شانته کې ګوري بچو ته، خو دا لکه جنرالي زمونږ په دې سوسایټي کې دا یو هغه ستونزه شته چې جینۍ ته کم کتلی کېږي، هلک به بهتري. هغې په وجه باندې مونږ د کوټې د مجبورۍ ته رالو. ادروایز که مونږ د سټارټ نه دواړه یو شانتې ساتلې وې بیا به مونږ کوټو ته نه راتلو. نو د کوټا سیسټم چې څو پورې دغه نه دی شوی او مونږ یو لیول ته نیو راغلی، نو دا به زمونږ مجبوري ده چې که 50% وي نو ښه ده، دا به بیا خپله ختم شي. دا اویرنس داسې ده چې زمونږ رویو کې تبدیلی راوستل پکار دي. فیملیز کې، خاندانونو کې چې دې دواړه ته یو شانتې وګورئ، یو شانتې تعلیم وله ورکړئ، یو شانتې براټ اپ یې وکړئ، بلکې زنانه باندې ډبل ریسپانسبلیټي راځي. زنانه ته زیات فوکس په هغې باندې پکار دی. که لور ده ابه سبازي ابه کور، هغه به یو فیملی جوړوي او هغه فیملی هولي سولي، د دې نه مونږ انکار نه کوو چې د هغې ذمهواري د دې زنانه ده. زنانه به بهر کار کوي، سړی چې کور ته راشي نو تاسو ګورئ هغه بوټانو باسي، جورابي اولی او هغه لاړ شي ریسټ کوي. فیمیل څه کوي؟ فیمیل سیده لاړه شي، هغه هم راغلی وي، هغه لاړه شي کچن ته او د بچو او د خاوند دپاره د خوراک او د دې شیزونو هغه کوي، تیاری کوي. نو د زما مطلب دا دی چې په بچو، زنانو بچو باندې فوکس د مور او پلار زیات پکار دی، ښه پکار دی، ځکه چې هغې باندې ډبل ریسپانسبلیټي راځي. میډم دا چې مونږ کوټا سیسټم وکړو 50-50، هغه کې بیا یو ټیکنیکل
क्वेश्चन राځي چې میل به میل سره کمپیټ کوي فیمیل به فیمیل سره کمپیټ کوي اوس خو اوپن میرټ دی دواړه کمپیټ کوي بیا بیل فیمیل کوټای आज 50-50 شي هغه کې خو بیا میل به میل سره کمپیټ کوي 50 اگر کمپټیشن کې فیمیل به نه اور فیمیل به فیمیل سره کمپیټ کوي چې داسې سیستم راشي د بیनिफिट اور ډیمریټس به سي نه جی دا خبره چې او شو نو دا صرف د دې کوټا د چې کوم ایگزیسټینګ کوم سیستم دی دا انکریز کول غواړي د پوري چې سو پوري فیمیل یو خاص لیول ته رسیدلی نه چې کوم زموږه ډیزایرډ لیول دی هغه ته ورسی نو بس بیا خو د کوټي سیستم ختم شو د میل چې اوپن میرټ دی دغه یو بینیفیټ شته فیمیلز ته چې اپ اوپن میرټ کې مراتلی شي او هغه په کوټا سیستم کې مراتلی شي اوس بعضې ډپارټمنټ داسې دي چې هغلته بالکل فیمیل ته سم نشته لکه اوس مونږ ووایو زمونږ چې کوم فورسز دي هغې کې زمونږ د فیمیل دومره ریپرزنټیشن نشته دغه ډپارټمنټس کې فیمیلز ته ریپرزنټیشن پکار دی نو هلته که 50% کوټه باندې دی راځي نو فیمیل به کمپیټ کوي خو دومره فیمیلز خو نه راځي دومره فیمیل خو هلته نشي کوالیفای کولی دومره فیمیل خو هلته هغه نه کوي د ټینډنسي نشته نو هغلته هغې ډپارټمنټس کې د انکریجمنټ دپاره چې دا کوټه زیاته شي نو ټیک شوه ادروایز خو چې کوم لکه ټیچنګس دی هلته خو هم ټیک روان دي فیمیلز چې دي کوټه باندې هم ده اوپن باندې هم ده شانتي جوډیشري کې هم ټیک روان دي څنګه ما مخکې مو ویل چې د جوډیشري کې زموږ الریډي ښه ټیک ټاک سیسټم روان دی او زمونږ چې فیمیل ججز تعداد ښه کافي مطلب انکریزینګ لیول ته روان دی خو چې کوم ډپارټمنټس کې زمونږ کمزورۍ دي کوم مونږ په کم تعداد کې یو هلته پکار دي چې دا کوټه سیسټم دوی ته سټرانګ شي صبیحه میډم تاسو ته به راځم میډم خبره وکړله د فورسز کې ایئر فورس کې خو فیمیل پایلټس هم دي اور آرمی کې نیوی کې ډاکټران هم دي خو دوی خبره وکړله هغه فایټینګ برانچ سایټ ته ما په خیال کنه چې فایټینګ برانچ کې تاسو ته څه لګي چې فیمیلز انډکشن ضروری دی یا الته کې فایټینګ برانچ کې میل انډکشنز چې روان دي یا صحیح دي ما خیال خو فایټینګ کې چې کوم ریسنټلی چې کوم انسیډنټ وشول هغې کې مونږ وکتل چې فیمیل فایټر شته دی مونږ سره اور هغه دي اور وخت سره کېدی شي دا انکریز هم شي چې سمه فیمیل راځي ځان مطلب شو کوي چې مونږ کې دا کیپاسټي شته دی انکریز کېدل پکار دي انکریز کېدل پکار دي چې زموږ فیمیل چې دي که نه د هغې انکریجمنټ هم وشي او بل دا خبره ده چې مونږ ثابت کولی شو که مونږ ډېر دورس کې وګورو شاته دورس کې وګورو یا مونږ په حضور صلی الله علیه وسلم دور کې غزوات کې وګورو نو هغې کې د فیمیل چې دي واریر یو نیم اگزامپل هم شته دی اور عموما خواتین چې هغه نرسنګ سره ریلیټډ و چې هغې به د مرهم پټي کوله نو زه کلیرلی خو دا نشم ویلی چې زیات پکار دی خو پکار دی چې راځي زموږ فایټرز راځي میډم دا تاسو نه به یو کوېشن کوم د وومن لیډرشپ حواله سره د وومن ریپرزنټیشن اور لیډرشپ چې جسټس سسٹم کې یا پروسیکیوشن کې ذات شو یا اس ذاتی کی به انشاءاللہ مستقبل کې دیکھ کې اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کې څه فائدہ وشوله یا جسټس سسٹم کې چې فیمیل ریپرزنټیشن پکې ذات شو فیمیل ریپرزنټیشن ورکې زیات شو هغې خو اکاؤنټیبلټي سسټم کې فایده دا وشه فیمیل چې دي که نه عموما زیاده آنسټي ټیک شوه آنسټلی خپل کار کوي او بل دا خبره ده ډېر زیات مطلب فوکسډ او ډیډیکیټډ وي اور مطلب نفیس کار خوښوي مونږ چې دي ریلیجس سره هم زیات ریلیټډ نو هغې نسبت سره هم چې دي که نه زمونږ چې کوم هم کار وي هغه ښه سسټمیټک طریقې سره کېږي مطلب مونږ دا نه وایو چې مونږ د څه ایلیګل گین وکړو یا هغه وکړو توړه سه زه به په دې کې دا خبره ایډ کوم چې زمونږ فیمیل هغسې کریجس نه وي چې څنګه میل وي په کرپشن کې
نو دې د وجه زمونږ چې دی کار چې کوم ادارې کې دي نو هغه کې کرپشن ریشیوز کم وي. او تاسو صحیح خبره وکړله. نه پورې مونږ دا نه دي کتلی چې پولیس فیمیل افسر باندې جج فیمیل باندې داسې کرپشن چارجز دي. بالکل میل باندې راځي، په ججانو باندې هم راځي، په فورسز کې هم راځي، په پولیس کې هم راځي. ما نه پورې داسې نه ده کتلی چې بریکنګ نیوز کې یو فیمیل چلی چې یار دوی کرپشن کړی دی یا دوی هراسمنٹ کړی دی. تو میډم دې نه یو بل کوېسچن راځي هراسمنٹ نه چې د هراسمنٹ لاس چې جوړ شوي دي د فیمیل اورینټډ دي. دې کې چې میل سره هراسمنٹ وشي به څه کوي؟ دا فیمیل اورینټډ نه دي. که تاسو د هراسمنٹ ایکټ 2010 وګورئ هغې کې میل او فیمیل دواړه راتلی شي، میل او فیمیل دواړه راتلی شي. چې کوم هراسمنٹ کمیټي ته هغې ته میل هم اپلیکیشن کولی شي فیمیل خلاف، چاہے فیمیل وي چاہے بل میل هراس کوي، اور میل خلاف هم کولی شي. باقي زموږ پی پی سی کې هم پروویژن شته چې هراسمنٹ کېږي نو تھرو ایف آئی آر هم تللی شي اور تانې ته رپورټ کولی شي. نو دا هراسمنٹ کمیټي والا چې کوم صوبایي متصب سره پاور دی نو هغې ته میل فیمیل ډایرکټ هم راتلی شي، هراسمنٹ کمیټي ته هم راتلی شي، اور باقاعده هغې ته پنشمنٹ اناؤنس کولی شي چاہے هغه فیمیل هم وي، هغه به اکورډنګ ټو لا ډیل کېږي اور هغه کېږي وي. دا مطلب دا خبره غلطه ده، دا پرزمپشن غلط دی چې دا صرف فیمیل اورینټډ دی. که تاسو لا وګورئ هغې کې میل او فیمیل دواړه راتلی شي. میډم دا ورک پلیس هراسمنٹ تاسو خبره وکړله، دې کې فیمیلز ته جسټس ملاویږي؟ بالکل بالکل ملاویږي، بالکل ملاویږي. سو پورې چې صوبایي متصب کې کوم کیسز زما په نظر تیر شوي دي نو هغې کې کیسز ډسپوز اف شوي دي اور هغې کې ریلیف هم ملاو شوی دی. چې کوم ماینر ټایپ هراسمنټ و هغې کې پنشمنټ هم ورکړی شوی دی اور زیات کې ریموول فرام سروسز هم شوي دي. ایون سپریم کورټ پورې د هغې کیسز خارج شوي دي. میډم خوشنود میډم تاسو ته به راځم، دا جنډر ډایورسټي چې ده دا آخري سوال دی، بیا په پروډوسر وایي چې ټایم هم ختم شوی دی. جنډر ډایورسټي څومره ضروری ده پولیسنګ کې، جوډیشل سسټم کې اور زموږ پروسیکیوشن کې؟ زما په خیال دی باندې خو مونږ خبرې وشوې. جنډر ډایورسټي داسې ده چې چېرته فیمیلز ایشوز جوړیږي په پولیس سره دی زی کمپلینټ نو ما مخکې هم دا ذکر وکړو چې فیمیل سره انټریکشن اسان شي. فیمیل سره کمپلیننټ زی په ډیسک ورته فیمیل اویلیبل ده نو ایته اسانه شوه. لکه زمونږ چې سوشلی وګورو نو زمونږ فیمیلز خو ډېرې ډپریس پاتې شوي، هغې دویمه خبره هم نشي کولی. لکه ایون راشي داسې چې دا کم سروایورز دي نو هغې مونږ سره هم نشي انټریکټ کولی، یا شاینس فیل کوي یا څه، نو هغې بیا هغه کانفیډنس لیول لږ شانته کې جوړولی چې داسې ستا دا کانفیډنشیلیټي ده هر څه که نه. نو دغلته هغه فیمیلز چې کله سروایورز دي نو هغې ته ډېره زیاته اسانه ده. همدغه شانته کې چې که مونږ پبلک پروسیکیوټرز ما ووی نو دا ډایورسټي د دې لپاره پکار ده چې یو فیمیل بیان ریکارډ کیږي نو پبلک پروسیکیوټر چې ده نو هغه هم فیمیل ده، د فیمیل به ورسره ډېره ریلیکس فیل کوي، خپل حالات چې دي هغه به ورسره ایز اټ از ووایي چې څنګه دي، لکه څه سینسر کول به نه غواړي که نه. دغه شانتې کې د هغې په کیس باندې به ډېر ښه اثر پروزي. همدغه شانتې ججز هم دي، لکه ججز خو به ظاهره خبره ده فیصله خو به هغې په ریکارډ او د پروسیجر او د قانون مطابق به کوي، خو هغه انټریکشن اسان شي. داسې میډم دا تاسو خبره وکړله د فیمیل چې فیمیل ته خپل کیسه کوي اسانه، دې نه علاوه چې مونږ کورټس کې وګورو زیاتر فیمیلز چې لویر ساتلی میلز یې دا ویلې فیمیلز کلاینټس او میل لویرز نو ډیپینډ کوي، فری ده چې څه کولی شي. خو دا ده چې لکه دا به تاسو ته مسکنسپشن وي فیمیل سره زیاتر فیمیلز راځي، خو پیژنګلو وي لویرز ته خو چې زه یا په پیژنګلو لاړ شي یا سره ریلیشنز وي یا سي دا ضروري نه ده او هغه فیل کولی شي داسې وي. خو مطلب دا ده چې اساني داسي چې فیمیل لویرز ته ورځي یا فیمیل پروسیکیوټر سره موږ جنډر ډایورسټي باندې خبره کوله. او بالکل میډم تاسو صحیح خبره وکړله چې زه ایز ا میل زه چې خپل کیسه کومه زه به میل ته اسانۍ سره وکړم ایز کمپیر ټو فیمیل، داسې چې فیمیل یي هغه خپل کیسه فیمیل ته به اسانۍ سره وکړي ایز کمپیر ټو میل. سو دا یو ډایلیما شته.
खशनूद मैडम, सबीहा मैडम, तासो डेरा शुक्रिया चे तासो रागलो और उम्मीद कऊ तासो बा मुस्तकबिल के बम राजो बिया ग्रानो कतुन को सरंगे तासो नन वावरेदल मुंग द जस्टिस सिस्टम के द फीमेल नुमाइंदगी हवाले सरा खबर है उकड़ले द प्रोसिक्यूशन के इट्स मेरिट्स दी इट्स डीमेरिट्स दी और पकार दादे चे फीमेल कोटा लगजात शी अगर नुमाइंदगी लगजात शी द जस्टिस के प्रोसिक्यूशन के पुलिसिंग के और दे सरा सरा दाउम पकार दे च लैक ऑफ अवेयरनेस उशी प टीवी बांधे प न्यूज़पेपर्स बांधे प सोशल मीडिया बांधे च फीमेल चाना कम नदी और अगुता पकार दे चे खपल ज्वंद के मख के राजी और हुकूमत दा पकार दे चे अगुता कोटा सिस्टम लगजात की ग्रानो गतुन को खपल कोरबा मोहम्मद हुज़ैफा ता बल हफ्ते शपक बजे पुरे इजाज़त वर्के अल्लाह हाफिज़।